الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته ومن والاه. أما بعد، د بډګرام نوجوانانو شکر گزار یم چې هغو د سی پیک په باره کې جرګه سبا منعقد کړله او زه پکې ملغونې شراکت وکړم. عرض دا دی دوستانو چې سی پیک په کومې علاقې چې وتل دی بغیر د بډګرامو هغې علاقې ته صحیح فایده ورکړه، ډېر اقتصادي فایده یې ورکړله. زه نه یم خبر چې دا زموږ سی پیک چې دی دا هایوې دی که موټر وې دی. ټیکس خو کزلو که زمانې نه ټیکرۍ ته ځم نو ټیکس رانه اخلي او یو رویه روډ دی په هغې کې د دغه صورت تیز رفتارۍ او سر نه ذکر نشته دي، سر نه په هغې باندې څه کنټرول شته. بیا زموږ لینک روټونه روان دي، زمونږ د اوبو ورخونه روان دي، زمونږ د اوبو پیپونه روان دي، د هغې چا غور ونه که اوسه پورې. پکار دا چې په بډګرام کې د سی پیک سره سره لینک روډونه یو داسې روډ وتلی وی. اوس زه تاسو ته مثال را کوم چې په سی پیک باندې دغه باندې سکوټر باندې پیښوړو ته به څنګه ځم، رکشه باندې زه پیښوړو ته څنګه ځم، بټکو ته به څنګه ځم، ټاکوټ ته به څنګه ځم. رئیس ته خو بیا ګزاره کېږي. دا ټولې خبرې دي. اهمه خبره دا ده چې د هغې مخکې ما اشاره کړې وه، ځوانان مري، هر سړی عزتمند دی، هر سړی په موږ ګران دی، لیکن دا کوم حاضر وخت کې چې کوم سړی مړ دی دا خو موږ ټول غمجن کړي وو. حتی که د ضرور ته ما په وټساپ باندې خبرې مو ورسره هم نشي کولی، ضرور ته ما په وټساپ باندې خط ولیږه او ما ورته وایم زه اوس ځان له تسلي نشم ورکولی، تا له به څه راکړم چې داسې کراله کان لاړ شي غور نه شي. بله غټه کارثه غټ مشکلات زموږ دا دي چې بس موږ جرګه راشي موږ معاف کړو. د خدای لپاره دا معاف کول، ځکه چې ډریور ته هم پته نه چې دې ټاکوټه پورې مې څوک و هغسې معاف کوي، بلکې جرګه به راولم زه په مخه نو دا پیسې ګورې. زه تا ته مثال در کوم، زموږ یو بچی په 2000 کې یا 99 په اخر کې وولی شو او بچي زموږ تل د کلي د دیشانو تل کرکټ له په دغه ته چې دې څه ورته وي دې چتر ته او د پاکوړې نه غاړې سوری خوړ کې ګاډۍ هغه بره پاتې شوه، هلکان لاړل کته ولګېده ټول. پکې دوه بچي زموږ د کلي مړه شول، یو زموږ او یو د ظریف خان وارو. زموږ د کلي یو هلک و چې هغه ډېر کمزوری او مالي لحاظ سره نو هغه هلک ټک ټوک شوی و. موږ هغه ډریور ته ووایو چې ته معاف خلاصه خبره ده، خو د دې علاج به ته کوې. دواړو کورونو ووایو نو په هغه باندې 2-3 لکه روپۍ ولګېدل. نن هغه ځان له خپل ماښام رزق پیدا کړي، دوکانګر یې په اسلام آباد کې په هغې کې ناست دی او خپلو په بچو باندې بوج نه دی، نه بچي په هغه بوج دي او نه په وروڼو باندې بوج دي. که تاسو خامخا د معافۍ خبره کوئ، ډریورونه څه شي اخلي هغه خپل کلي کې په خپلو غریبانو باندې لګوئ. زه د دې قایل نه یم. بل دا ده چې د دې لینک روډونو غور وکړئ او د اوبو د دې سکیمونو غور وکړئ، دا چې کوم خراب شوي دي او د بجلۍ دا ټولې خبرې دي. او بل دا ده چې دا مطالبه وکړئ چې زموږ دا روډ دورویه شي. سره موږ څو مرو ډېر شپږ میاشتې لاندې شوې او مړي 1200 کړو، دا به څو موږ مرو. دا یو څو خبرې ستاسو په ذهن کې مې اچولې. الله رب العزت دې موږ ټول د قوم د خدمت توفیق راکړي او الله رب العزت زموږ نه هغه کار واخلي چې په هغې کې د دین او زموږ د دنیا او زموږ د قوم فایده وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.